Assalamu alaikum dear student and welcome in your fourth lectures. زمونږ نننی ټاپک چې کوم دی هغه ستاسو سره د پریویس چې کوم ټاپک موږ کوو پریویس دوه لیکچرز کې د هغې حصه ده. په پریویس لیکچرز کې موږ د تھرډ پیریډ کې د آینایزیشن پوټینشل ډیفینیشن کړی او د هغې په تھرډ پیریډ کې ټرینډز ویلی و. نن به موږ د الکترونیګیټیویټي ټرینډز په تھرډ پیریډ کې وایو چې په دې کې زموږ سره ټرینډ څه دی. د ټول ناول خو موږ له پکار دی چې موږ الکترونیګیټیویټي وپېژنو چې الکترونیګیټیویټي څه ته وایي. نو الکترونیګیټیویټي موږ دې ته وایو د ابیلیټي آر د ټینډنسي آف ان ایټم ټو اټریکټ شیئرډ پیر آف الکتران ټوورډ اټس سیلف. تاسو په بک کې ډیفینیشن شته دی. مطلب دا دی زما سره دا دوه ایټمونه دي. یو ایټم سایز دا دی، یو ایټم زما سره دی د هغې سایز دا دی. زما سره دا الکتران پیر دی، په دې منځ کې دا الکتران پیر زما سره شیرډ دی. د دو ایټمونو کولنټ بانډ دی یو بل سره رخ کړی دی. دا دواړه د یو بل سره شیرډ پیرډ چې دی دا شیرډ کړی دی. اوس دا ایټم به دا الکتران ځان ته راکاږي او دی به ځان ته راکاږي. یا که زه دا داسې وهلمه چې بلکل په بانډډ فارم کې لکه داسې زما دا ایټم شو، دا الکتران پیر دی، دا زما سره نیوکلیس دی، دا بل دا سایز چې دی داسې دی. دا ایټم A دی، دا ایټم B دی. اوس تاسو ماته ووایئ چې دا ایټم A به دا الکتران پیډ ځان ته زیات راکاږي او که دی به یې زیات راکاږي. نو دا به هغه ایټم به یې ځان ته زیات راکاږي چې دا د چا نیوکلیس ته نږدې. نو چونکې د ده اټامیک ریډیس چې دی زیات دی، دا الکتران د دې غټ ایټم بی نه لرې دي. نو ډیفینیټلی په دې باندې به دا اټریکټیو فورس صحیح کم وي. د دې ایټم اټامیک ریډیس چې دی زموږ سره کم دی، نو دا شیرډ پیډ اف الکتران دې ایټم نیوکلیس ته نږدې دي. نو په دې باندې به دا اټریکټیو فورسز څه وایي. نو دا الکتران به دی زیات ځان طرف ته راکاږي. د دې مطلب دا شو چې د ایټم A الکترونیګیټیویټي زیاته ده او د ایټم B الکترونیګیټیویټي کمه ده. زما سره دا ایټم دی آیسولیټډ ایټم دی. دله د الکترونیګیټیویټي هېڅ دغه نشته، څه ویلیو نشته. ویلیو شته خپله موږ ورک اساین کړې ده، اوس څه اهمیت نشته. لکه مثال یې دا دی، هله موږ د الکترونیګیټیویټي امپارټنس راځي چې کله دی د بل سره شیډ شي. لکه زه اوس وایم دا چیر دی زما سره، دا دروند دی، یا زه یم دا سپک دی. نو د دې دروندوالي یا د سپکوالي خو څه امپارټنټ نشته. دروندوالی څه ته وایي یا سپکوالی څه ته وایي؟ داسې خو زه یم چې دا چیر هم سپک دی، زه یم دا ټیبل هم سپک دی، دا مارکر هم سپک دی، یا زه یم چې دا مارکر دروند دی. داسې هم ویلی شم، دا چیر د دروند هم ویلی شم. خو زه به هله د دې چیر ته دروند یا سپک ویلی شم چې دا چیر زه د یو بل چیر سره کمپیر کړم. یو بل چیر پروت دی، نو زه وایم چې په دې دواړو کې دا دروند دی دا سپک. دا مارکر دی، زه یم دا دروند دی. دلته زه دروند هله ویلی شم چې زما سره یو بل مارکر یې هغه دنه سپک وي، زه به دا دروند ووایم. یا زه یم دا مارکر سپک دی، زه ته به زه سپک هله یم چې زما سره یو بل مارکر یې هغه د دنه دروند دی، زه دې سره کمپیریزن وکړم. نو په دې کې موږ چې کله الکترونیګیټیویټي وایو نو موږ وایو چې دا کولنټ بانډډ ایټم وي او په دې کې دا شیرډ پیډ دا کم یو ځان ته زیاته راښکو ده. نو موږ وایو دا هغه الکترونیګیټیویټي ویلیو سره سیوا ده. نو دا تاسو ته ما اګزامپل درکړو د A او د B. نو ظاهر خبره دی په دې کې چې چا سایز ورکوټ وي هغه به دا شیرډ پیډ ځان ته زیات راکاږي، ځکه چې دا به د هغه نیوکلیس ته نږدې. نو د الکترونیګیټیویټي به سیوای او د غټ الکترونیګیټیویټي به زموږ سره صحیح کمه وي. د الکترونیګیټیویټي چې په کوم سکیل باندې ریپرزینټ کیږي هغې ته ویلی شي فاولینګ سکیل. نو په دې کې زموږ سره چې په دې پیریاډیک ټیبل کې د ټولو نه ورکوټی کم ایلیمنټ سي
ټول نو ورکوټ نه دا غي الکترونیګیټیویټي به زیاته لکه دا ما سره پیریاډیک ټیبل دی په دې پیریاډیک ټیبل کې چې موږ دا سیزونو سایز چې دی ورکوټه کیږي او داسې موږ باټم ټو ټاپ ځو نو سایز ورکوټه کیږي نو ظاهره خبر د ورکوټه اټم چې دی هغه به دلته کیږي چې څومره ایکسټریم رایټ دی او په ایکسټریم ټاپ باندې کوم ایلیمنټس وو نو د هغې الکترونیګیټیویټي به د ټول نه کم وي نو هغه زموږ سره دی دلته کې فلورین هو دلته کې زموږ سره دا نوبل ګیسز دي نو د دې الکترونیګیټیویټي ویلیو نه یې اساین کړي د هغې وجه دا چې د اوټر موسټ شیل کمپلیټ دی نو چې اوټر موسټ شیل کمپلیټ دی نو دې خو ځان ته الکترون بیا نه راکاږي هغه اټم به ځان ته الکترون ډېر په اسانه راکاږي چې د هغه اوټر موسټ شیل نیر ټو کمپلیشن وي لکه 4 5 6 7 الکترون پکې چې د چا په اوټر موسټ کې 1 2 3 نو دې ځان ته نه راکاږي الکترون دی چې ما د خپل ایکسټرا 1 2 3 الکترون ورکړی د هغې لپاره موږ بیا آینایزیشن پوټنشل ټرم استعمالوو الکترونیګیټیویټي هلته کې دونه امپارټنس بیانوي چونکې په دې نوبل ګیسز کې اوټر موسټ شیل چې دی کمپلیټي نو دې ځان ته الکترون نه راکاږي نو ځکه یې دې له ویلیو نه یې اساین کړي نو ټول نه زیات الکترونیګیټیو اټم چې دی هغه فلورین دی چې هغه لی الکترونیګیټیویټي ویلیو ورکړي ده 4 نور ټول په پیریاډیک ټیبل کې چې کوم ایلیمنټس دي نو د هغې ویلیو به د 4 نه کم وي اوس راشئ په دې تھرډ پیریډ کې د دې ټرینډز وو تاسو ته پته ده د دې سایز د ټولو نه غټ دی پرون موږ ویلو بیا چې موږ داسې ورو ورو راځو سایز زموږ سره څه کېږي ورکوټه کېږي داسې نو ظاهره خبره ده په تھرډ پیریډ کې چې موږ د لیفټ نه رایټ ته ځو نو الکترونیګیټیویټي ویلیو چې دا زموږ سره څه کېږي دا زموږ سره انکریز کېږي د هغې وجه دا ده چې په لیفټ نه رایټ ته موږ ځو نو زموږ سره اټامیک سایز چې دی هغه ورکوټی کېږي نو چې اټامیک سایز ورکوټی کېږي نو په دې شیډ پیډ الکترون باندې به د دې اټم اټریکټیو فورسز چې دی هغه به سیوا کېږي ځان طرف ته به زیات راکاږي نو ځکه به زموږ سره الکترونیګیټیویټي ویلیو چې دی سیوا کېږي مینس the electronegativity increases from left to right or from sodium to chlorine argon they are excluded. The value of electronegativity increases from sodium to chlorine because across the period from left to right the atomic size decreases, so the force of attraction on the shared pair of electron increases, so thus in turn result in the increase in the value of electronegativity. Simple. د ویلیو یادولو ته هېڅ ضرورت نشته بس تاسو که په پیپر کې تاسو سره راځي نو هغې دقسې دا ایلیمنټ چې دی په ترتیب لیکئ دې سایز سرکل ته هم ضرورت نشته بس دا ایره ورته راکاږئ او الکترونیګیټیویټي انکریز کېږي په یاد ساتئ چې کله هم داسې پراپرټي تاسو ته راځي یو پراپرټي ته ډسکس کوئ پریوس موږ 3 ویلي دا څلورم پراپرټي شوه نو دا ټول ناول پکار ده چې زه د دې پراپرټي ډیفینیشن وکړم چې دا پراپرټي وایي څه ده بیا ما له پکار ده چې د دې دا ایلیمنټس ته دې لاندې زه ولیکم چې په تھرډ پیریډ کې ما سره کم ایلیمنټس دي او بیا په دې کې زه ټرینډز ووایم او په دې ایرو ریپرزینټ کړم چې دا به د لیفټ نه رایټ ته انکریز کېږي یا به ډیکریز کېږي دا زموږ سره شو الکترونیګیټیویټي بله پراپرټي زموږ سره ده ټرینډز اینډ الکټریکل کنډکټیویټي چې په پیریاډیک ټیبل کې یا دا ټرینډ زموږ سره په هر یو پیریډ کې چې ته ځې نیرلی دقسې زموږ سره ټرینډز دي بله پراپرټي زموږ سره ده ټرینډز اینډ الکټریکل کنډکټیویټي ټرینډز اینډ الکټریکل کنډکټیویټي چې آیا په دې تھرډ پیریډ کې به زموږ سره کم کم ایلیمنټس دي چې هغه به الکټریسټي کنډکټ کوي تاسو ته پته ده الکټریسټي کنډکشن لپاره زموږ سره یا فری الکترونز پکاري یا زموږ سره فری آینز پکاري نو چونکې دا خو زموږ سره اټمز دي نو په دې کې خو زموږ سره فری آینز نه ظاهره خبره ده په دې کې زموږ سره فری الکترونز دي نو تاسو ته پته ده چې دا 3 ایلیمنټ زموږ سره څه دي میټلز دي دا باقي زموږ سره نان میټلز دي دا سیلیکان ټایپ داسې زموږ سره په دې بارډر کې چې کوم زموږ سره داسې تاسو ویلي پیریاډ ټیبل کې زموږ سره داسې ټرینډ دی دې طرف ته نان میټل دې طرف میټل دا کوم چې په بارډر باندې راځي دې ته موږ میټالایډز وایو په دې کې هم میټالیک پراپرټیز دي هم پکې نان میټالیک پراپرټیز دي اوس زموږ سره دا درې واړه چې دي کمباوند هغه نو دي لکه ما سره سوډیم یو فیس فرض کړه دا زما سره د سوډیم فیس دی
زهره خبر دا سالډ دی دا به سالډ دی نو د دې د سوډیم دا زموږ سره کم پورس ته چې د سوډیم دا اټمونه یو بل لا نیولې دي لکه موږ خو وایو په یو کمپاوند کې باید موږ سره کولنټ باندې یا به زموږ سره آیونیک باندې خو زما سره دا ایلیمنټس ته پیور ایلیمنټس ته دا کم پورس ته چې دا اټمونه د یو بل سره نیولې یا سمپل تاسو پیژنئ آیرن وسپنه چې موږ سره وایو وسپنه خو زموږ سره پیور ایلیمنټس ته نو د دې وسپنې دا اټمونه څه شي یو بل سره نیولې دي دا باند د ما خپل تاسو په فسټ ایئر کې ویلې میټالیک باند که دا سوډیم یو پیس والا دا زما سره د سوډیم اټمونه دي د سوډیم یو وړوکی پیس دی دا په هغې کې اټمونه دي ما سره یو ورکوټی پیس دی دا هغې اټمونه دا پیس دی دا هغې اټمونه دي تاسو ته پته ده په دې سوډیم کې په آوټر موسټ کې یو الکتران دی نو دا ټول اټمونه ولګي دا خپل الکتران دي چې ځان نه فري کړي داسې فري کړي دا خو لوزلی باونډډ الکتران دي نو دا ټول زموږ سره پازیټیو کیټاینز پاتې شي چارج پاتې شي نو دا فری الکتران چې دې ته ویلی شي ډي لوکلایزډ الکتران یا کنډکشن الکتران او دې ماډل ته ویلی شي الکتران سی ماډل نو دا اوس هغه انډیویجول اټمونه دي نو د دې پازیټیو نیګیټیو منځ کې اټریکشن دی نو یو بل رانیولي دي او دا الکتران اوس ډیلوکلایز مطلب دا چې دا الکتران دی دا داسې نه ده چې دا د اټم الکتران دی دا د دې ټولو دپاره دی موبایل الکتران هم دی دا د دې ټولو دپاره دی او اوس دا الکتران دی دا فری الکتران چې دا د کنډکشن د کنډکټیویټي دپاره ریسپانسیبل دی زه داسې مثال دی لکه اوس تاسو په کلاس کې د هر یو کس سره خپل خپل بوک دی خو که تاسو ته ووایم چې نه داسې به نه کنسیډر کوئ د دې تاسو پورټي کسان یئ زه یم چې دا بوک چې دا یو کس دا بوک چې دی دا د دې پورټي والا دی شریکه دی د دې بل دا هم د دې پورټ دا پکې نه چې دا زما بوک دی ظاهره خبره ده په یو بوک باندې به د یو کس هولډ نه وي په یو بوک باندې به د پورټي والا رایټ شي په هر یو بوک باندې به د پورټي والا سټوډنټ رایټ شي نو دا ستاسو دا بوک چې دي دا ډیلوکلایز شو خو که دا ستاسو خپل خپل هر سړی خپل خپل بوک وایي نو دا بیا سره لوکلایز ورته ویلی شي نو دا هغه فری الکتران دي چې دا د کنډکشن دپاره ریسپانسیبل دي که زه په میګنیشیم کې والم چې په آوټر موسټ کې ټول الکتران دي نو هر یو اټم به دوه الکتران پرېښودي نو چې دوه الکتران پرېښودي زموږ سره فری الکتران موبایل الکتران ډیلوکلایز الکتران سیوا شو نو زموږ سره به الکتریکل کنډکټیویټي سیوا شي په الومینیم کې به زموږ سره دا درې به پر اټم پرېښودي نو زموږ سره به کنډکشن ښه سیوا شي نو په دې پیریډس کې په تھرډ پیریډ کې چې موږ د لیفټ نه رایټ ته ځو نو د سوډیم نه واله د الومینیم پورې به زما سره الکتریکل کنډکټیویټي انکریز کیږي به ځکه چې د نمبر آف موبایل الکتران کنډکشن الکتران اور فری الکتران انکریزز فرام سوډیم ټو الومینیم اوس دا خو دا نان میټل چې دي دا خو زموږ سره مالیکولر سبټانسز دي د دې چې پاسپورس ته پاسپورس د یو بل سره بانډډ شوي دي خو په کولنټ باند باندې مالیکیول رخ کړي دي د سلفر مالیکیول رخ کړي کلورین د یو بل سره مالیکیول رخ کړي دي نو دا مالیکولر سبټانسز په مالیکولر سبټانسز کې نه زموږ سره آین شته نه پکې زموږ سره فری الکتران شته نو ځکه دا زموږ سره بیډ کنډکټرز دي او دا سیلیکان زموږ سره سیمی کنډکټر دی Semiconductor means in between the conductor and insulator. मतलब دا semiconductor موږ هغه ته وایو چې کله ورته ټمپریچر ورکړې د الکتریکل کنډکټیویټي سیوا کېږي ټمپریچر کمې الکتریکل کنډکټیویټي کمېږي بارډر لاین دی مطلب دا موږ وایو شی نه دروند دی نه سپک دی نو دا ستاسو سره ټرند شو چې د الکتریکل کنډکټیویټي of the third period element increases from sodium to aluminum as the number of conduction electron delocalized electron increases. Silicon is semiconductor. The rest are non-metal. They are molecular substances, so they do not conduct electricity. So they are bad conductor of electricity. That's also show trends in electrical conductivity. बल zamang sara bala property. आगा zamang sara da trends in melting and boiling points. Trends in melting and boiling points.
melting او boiling point زمونږ سره physical property ده زمونږ سره آیس دی زه وله ټمپریچر سیوا کم نو دا به لیک ورته کنورټ شي میلډ به شي بیا هم واټر دی که زه وله ټمپریچر فردر انکریز کړم نو دا به د لیک ونه زمونږ سره کنورټ شي ګیج سټیټ ویپر چې ورته موږ وایو دا هم زمونږ سره فزیکل پراپرټي ده خو که زه وله ټمپریچر فردر انکریز کړم نو دا واټر مالیکیول به بریک شي H2O به H او O2 H2 ته O2 ته کنورټ شي نو دا بیا کیمیکل چینج په دې کې راغله دلته که موږ فزیکل پراپرټي سټډي کوو کیمیکل پراپرټي نه زمونږ سره جنرالي په پیریاډک ټیبل کې داسې خاص په میلټینګ او بوایلینګ پوینټس کې ټرند نشته په ګروپ کې هم داسې خاص ټرند نشته په بعضې کې به وي بعضې کې به نه ضروري نه ده زمونږ سره داسې په پیریډس کې هم داسې خاص ټرند نشته د هغې مطلب دا چې دا یو فزیکل پراپرټي ده دا په دې باندې ډیپینډ کوي چې زمونږ سره دا پارټیکل څنګه بانډ دي لکه زما سره دا مارکري دی ډېر شی ما ډېرې مارکري راواغستې دی بل سره مې ډېرې کلوزلی پیک کړې بل ځای کې مې هم دقه مارکري راواغستې لوزلی مې پیک کړي ظاهره خبره دا کوم چې کلوزلی ویل پیک کمپیکټ سټرکچر مر مارکرونه راخ کړی دی د دې میلټینګ پوینټ به سیو وایي ځکه چې په دې کې به اټریکټیو فورسز سیو وایي بل ته به نږدې که نه هم دقه مارکري که ما لوزلی دی بل سره بانډېډ کړي دي نو په دې کې به اټریکټیو فورسز کمي د دې میلټینګ پوینټ به زموږ سره صحیح کم وي نو دا په انډیویجول کیس ټو کیس باندې زموږ سره لکه موږ سره ډایمنډ دی ګریفایټ تاسو پېژنئ الکتروپیک فارم دی د کاربن د ډایمنډ میلټینګ پوینټس ډېر زیات های دی د ګریفایټ چې دی د هغې مقابله کې ډېر زیات کم دی حالانکې دواړه یو شی دواړه کاربن دی زموږ سره جنرالي there is no general trends in the melting and boiling points of the third period anyhow که زه داسې والم یو ګراف سپوز زما سره دا شو د میلټینګ پوینټس نو دا جنرالي انکریز کیږي اپ ټو سم اینڈ دین ډیکریز زه به داسې والم دا د سوډیم شو دا د میګنیشیم شو دا الومینیم شو او بیا زما سره دا سیلیکان شو دا سلفر شو دا کلورین شو دا آرګان شو دا ولې چونکې میټل دي د دې میلټینګ پوینټ چې دی انکریز کیږي داسې بیا خو دا مالیکولر شیزونه دي په ګیسیس فارم کې دا کلورین آرګان په ګیسیس فارم کې دي زموږ سره نو بیا زموږ سره میلټینګ پوینټ څه کېږي زموږ سره کمیږي داسې سیملر ټرینډ که دا داسې بل ګراف زه والم د بوایلینګ پوینټس لپاره نو بوایلینګ پوینټس هم تاسو وګورئ داسې دغسې بوایلینګ پوینټس نیر دي دلته کې د دې ویلیو لیکلو ته ضرورت نشته دا به څوک تا ویلیو یادوي صرف تاسو جنرال داسې ولیکئ چې زموږ سره melting or boiling point چې دی of the third period element increases from sodium trend به څنګه لیکئ trend به داسې لیکئ the melting and boiling points of the third period element increases from sodium to aluminium and then decreasing from aluminium to argon simple دغه trend ورته یاد کړئ دا ورته ولیکئ دا اوس تاسو نننی لیکچر دا تاسو سره وی د third periods atomic and physical property په دې کې موږ الیکټرانیک کانفیګریشن سټډي کوو اټامیک سایز یې پکې ووی electrical conductivity پکې ووی electronegativity پکې ووی او ionization potential پکې ووی دا څلور پنځه پراپرټیز موږ ووی په دې تاسو ته کمپلیټ کوېسچن راځي یا مې بي تاسو ته پکې دوه درې پراپرټي هغه منشن کړي چې دا فزیکل اټامیک پراپرټي چې دا سټډي کوي د هغې لپاره شرط اول دا دی چې ته چې هره پراپرټي سټډي کې نو اول به د دې پیریډ چې دی د ایلیمنټس دا نومونه په ترتیب باندې ولیکې بیا به هغه پراپرټي چې ته کومه ته ډسکس کړې د هغې پراپرټي به شارټ کټ ډیفینیشن ولیکې بیا به په پیریاډک ټیبل کې ټرینډز ووایي چې د لیفټ نه رایټ ته انکریز کیږي که ډیکریز کیږي او د ټرینډ د انکریز او د ډیکریز چې دی د هغې به ریزن وښیي نو دا میتھډ چې دی دا به د ټولو پراپرټي لپاره فالو کړئ الله حافظ په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله بیا ملاقات کیږي